مونږ په کور کې یوه میخه ده او زه د هغه سنډی یم. پته ورته ولګېده چې هلکه دا خو یې پلار دی. وایي دا دې زوی دی. وایي زما خو زوی دی، ما خو تمامه زندګي د ده په نوم باندې کړه، خو د ده نه تپوس وکړه چې زه یې پلار یم او که نه. بالا یو کس و، زه په ځای باندې به مزدوري کوله، نو خیال یې دا و چې ډېر ښکلي خلک په دې دفترونو کې ناست دي، په صفا سوتره کپړو کې، لاسونه یې پاسته، خپې یې پستې، په شونډو باندې همیشه دپاره مسکایي. زما دا بچی دی چې تعلیم وکړي، د دې نه به هم افسر جوړ شي. لہذا هلې ځلې چالو کړې. دی به کله بیزې ساتلې، کله به یې غواګانې ساتلې، کله به یې د ګټو مزدوري کوله. خپل بچی سکول ته کېنو، ها دا ورسېد میډل ته، بی جی په کلي علاقه کې میټرک وکړه، لسم یې وکړه. خیال یې دا و جي چې دا زه ښار ته لېږم او هلته به چې د دې په کار باندې لوی لوی خلک راشي، لہذا زه به کامیاب او کامران شمه، ځکه چې بچي کامیابي دا د پلار او د مور ډېر لوی ارزو وي. دا هغه ځای نه جي راولېږه او پېښور ته. دلته جي یو کال وشو، رینګ کېږي. په هغه وخت کې د ټلیفون زمانه وه چې بابا ماله پیسې پکار دی، زما پیزار نشته. بابا زه ملګرو سره چکر ته ځم، فنکشن دی او ماله پیسې پکار دی. بابا ماله د ایډمیشن یا د سیمسټر فیس پکار دی، ها دا پیسې دله درغلي. بابا زه کلي ته درځم، ماله پیسې پکار دی. ماله د اوړي او د ژمي کپړې پکار دی. بابا به کله یو څه کول او کله بل. په آخر کې جي یو پیرو ته دا ووې چې بابا مونږ ځو مري ته، او زما ملګري زی زما سره پیسې نشته او ماله تقریبا 8000 روپۍ پکار دي. دا ډېره پخوانۍ خبره ده، لکه نن سبا چې یو کس د چا نه 40,000 روپۍ یا 50 وغواړي. په دومره پیسو باندې څه کې؟ نه بس 8000 روپۍ مې پکار دي او که راو دې نه لېږلې نو بس کور ته به دننه درځم. هغه دا پیسې په خپله باندې راواخېستې، په سر باندې پکول دی، په اوږه باندې څادر کې خود او راغې پېښور ته. یو ځای کې تپوس کوي دلته زما زوی دی په کالج کې دی. دلته خو ډېر کالجونه دي، ستا بچی په کوم ځای کې دی؟ وایي چې دلته په کالج کې دی. هغه د کالجونو نه څه خبرو. بیا یو معروف او مشهور کالج چې د ډېر وخت نه او عبدالرب نشتر د هغې بنیادي ښودی دی، هغې ورته یاد که زه نوم نه اخلم چې په دې کې زما بچی دی. چې کله دا ورسېده، موسم د اوړي دی، دننه ورغې کمرې ته، ګرمي یې شوې ده. د دې کسانو نه یې تپوس وکړو چې زه واړه بول کوم او دا مخ وینځم. واشروم دی، هغې ته دننه ورغې، بار ملګري ناست دي. دا باقي ملګري د یو نه تپوس کوي، وایي دا څوک دی؟ وایي دا چې زمونږ څاروي مونږ ساتو او زمونږ میخ هم دي، دا زمونږ د میخو او د څاروو کړ دی. دا به چېرته دا حاجي رالیږلی زما خواله راغلی دی. پلار یې خبره واورېده او دننه جي غرې ونیو چې بهی دا پیسې ما د دې دپاره رالیږلې، دا لاس ما د دې دپاره پولی کړه، دا خپل په زړه باندې ما سخته د دې دپاره تېروله، ما دا خپلې پوندې د ده دپاره وچولې، د ده مور د خپل غوږونو والې او میخکي دا د دې دپاره خرڅول چې زما بچی به دې وخت را رسي او په ما باندې به شرمېږي. مخ او لاس یې ووینځه، هغه له پیسې ورکړې او چې کله روانېږي نو دې کسانو ته وایي چې د چای انتظام کوو. وایي نه زه چای نسکم، په زور باندې کېناوه. بیا ته وایي چې بابا دا سړی دی څه دی؟ نو هغه بابا دا زمینداران باباګان خو ډېر رواني. هغه ورته وایي زمونږ په کور کې یوه میخه ده او زه د هغه سنډی یم. پته ورته ولګېده چې هلکه دا خو یې پلار دی. وایي دا دې زوی دی. وایي زما خو زوی دی، ما خو تمامه زندګي د ده په نوم باندې کړه، خو د ده نه تپوس وکړه چې زه یې پلار یم او که نه. پته ولګېده چې یوازې په معلوماتو باندې کار نه کېږي. د خپل بچی له قرآن مجید په لاس کې ورکوي او په دې بل لاس کې له احادیث مبارکه ورکوي، د جومات لارو ته وښایي کنه زما دې د الله تعالی په ذات باندې قسمي. بیا به چې په اوړ هاوس کې مونږ او تاسو پراته وو، ټوخی دې را باندې بد لګي رسوي جي. په اسلام آباد، لاهور، کراچۍ کې باقاعده طور باندې جي د اوړ هاوس انتظامات وشو. مور او پلار جي د جایداد باوجود، د سرمایې باوجود،
د ډیرو غټو نوکریانو باوجود دا د خپلو بچو مخونه نه ویني. هغه بچې چې مور او پلار دا 9 میاشتې په تنو وګرځاوه، بیا د خپلې نوڼې راواخیسته او هغه له یې ورکړه.